چې عمران خان یو نر سړی دی، یو بادر سړی دی، هغه په هر وخت کې د عدل خبره کوي، د انصاف خبره کوي، د عمر د خلافت خبره کوي، ظالم د ګریوان نه د خبرو د نیولو خبره کوي، د مظلوم په سر د لاس د ایښودلو خبره کوي. په دې وجه نه مطلب دا دی هغه د رول اف لا خبره کوي. مطلب دا دی او ټول دنیا ته پته راځي هغه څه کوم ظلم کیږي، دا ظلم مطلب دا امریکا کې نه دی شوی، په روس کې نه دی شوی، برتانیا کې نه دی شوی. دغه ظلم لپاره دا خلک راوته دغه د خود استقبال کوي او ان شاء الله په 5 تاریخ چې کوم را روان دی په دې باندې په پیښور کې جلسه ده. هغې نه به مطلب دا لیډرشپ یو نوی عمل مطلب د خلکو ته ورکوي. چوټ اغستی د عمران خان په نوم یې اغستی دی چې د عمران خان نو دیو نشي ریا کولی، دا به موږ د خاړې کوو داسې به ګزارو لکه خلک چې کچره د ایران ته ګزاري. چې دا به یوازې 5 اګست نه انشاءالله زموږ جهد نه دی، دا به تر هغه پورې جاري وي څو پورې عمران خان نه اجازات کړی. زه د خپلو مشرانو نه دا غوښتنه کومه چې ترقیاتي کار مې نه دی په کار، ماله بس عمران خان را آزادول په کار دي او چې دا د څو نه اجازات شوی انشاءالله موږ خپل یینې ورکولو ته قربانۍ ته هم خو د 5 اګست نه وروسته ته که زموږ لیډرشپ د عمران خان د ازادۍ دپاره څه ادا نه کړو موږ به د هغې خلاف راوځو احتجاج وکړو. تاسې به انشاءالله ریجکټ کوو لکه څنګه چې دا نورې پارټیانې ریجکټ شوي دي. دا ځل به چې دی لیډرشپ مخکې ورکر به شاته ورکر به شاته. که زموږ سره د اورسیزو صدر حاجي بدر خان صاحب موجود دی، کوم چې اکټیو ورکر هم دی او د اورسیزو تاسو ته پته ده چې ډېر غټ خدمات دي، کاغه د چاندې په شکل کې، کاغه چې کمنانو د نور د تګ دود په شکل کې، دا اورسیز همیشه د پاره پیش وي. بدر خان صاحب دا راته ووایه چې د 5 اګست په حواله سره څه پیغام ورکړي. یاره سید الرحمن ډېره مننه چې تا دا قیمتي وخت موږ ته ضایع کړو. خبره داسې ده چې دا به یوازې 5 اګست نه انشاءالله زموږ جهد نه دی، دا به تر هغه پورې جاري وي څو پورې عمران خان نه اجازات کړی. زه د خپلو مشرانو نه دا غوښتنه کومه چې ترقیاتي کار مې نه دی په کار، ماله بس عمران خان را آزادول په کار دي او چې دا د څو نه اجازات شوی انشاءالله موږ خپل یینې ورکولو ته قربانۍ ته هم بدر خان صاحب دا راته ووایي چې دا مشران خو داسې وایي چې دا زموږ سیمي فاینل دی، موږ به ځو خپل احتجاج به ریکارډ کوو، بیا به د هغې نه وروسته څه الله عمل اختیاروو. نو دا راته ووایي چې دا سیمي فایل لا ختمېدونکی دی او که نه دی، زه اوسه پورې خو د دې څه آوټپوټ راونه وتو نو څه به موږ به سیمي فایل ته ځو انشاءالله. دا تارګټ دی موږ ته راکلی دی چې دا سیمي فاینل به موږ کامیابو او د هغې نه پس په ردي عمل نوري د مشرانو نه څه غوښتنه کوي چې آیا هغه به ستاسو نه مخکې تاسو انشاءالله به زموږ سره وي، هغه به درپسې به زموږ سره وي چې زما دا غریب ورکر مري هغه به هم را سره مري. د هغه پورې به موږ نه راځو چې د څو پورې دې مشران زموږ سره راسرئ د هغه پورې به موږ که دا فاینل چېرته دې ونه ګټو دې مشرانو او دوی بیا یو ځل عوامو ته پیش شو نو آیا موږ به سپورټ کوو که موږ به رد کوو؟ دا ستاسو د ټول اواز دی، دا د هر ورکر اواز دی. چوټ اغستی د عمران خان په نوم یې اغستی دی چې د عمران خان نو دیو نشي ریا کولی، دا به موږ د خاړې کوو داسې به ګزارو لکه خلک چې کچره د ایران ته ګزاري. نو د اوسه پورې خو دا موږ واز مه کنه واز پیل اوس به نور به هم خیر دی واز مو دا 5 اګست چې ورکلی دی په دې کې به موږ معلوم کړو که چېرې دیو نه دا کار ونه شو او مخکې نه شو او د عمران خان د رهایي کوشش یې ونه کړو نو دیو به موږ ډیران ته ګوزارو. منتخب نمایندګانو به بیا تاسو څنګه روکتام کوئ؟ مخنیوی به بیا څنګه؟ دا د دې ورکر له خدای غټ طاقت ورکړی، د ورکر په زور به موږ درې کوو. سمه ده. مخزوله خان داسې به انشاءالله ریجکټ کوو لکه څنګه چې دا نورې پارټیانې ریجکټ شوي دي. دا ځل به چې دی لیډرشپ مخکې ورکر به شاته ورکر به شاته انشاءالله دا زموږ ټول محمد یوسف صاحب خو دا خو منډې ده مشرانو چې دا کومې خبرې وکړې دقه هم زمونږ دي. دا 5 اګست پورې زمونږ انتظار دی ځکه چې دا یو چې دا سیمي فاینل دی. انشاءالله دا زمونږ مشرانو فیصله ده، دغې له به موږ په مینه ځو ټول، بیا د هغې نه وروسته چې کومه رای عمل دی نو هغه به موږ ګورو چې دوی د څه رای عمل راکوي. نو موږ کارکوران خو چې کوم دی خپل هیلې ته تیار یو باقاعده او زه به انشاءالله د بزان رسو او صرف دقه یوه خبره ده زمونږ دغه یوه مطالبه ده چې د عمران خان صاحب رهایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ستا ډېره شکریه چې ته راغلې او تا زموږ نه تپوس وکړو. نن چې کوم پروګرام دی دا د علي ملا خان باجوړ ته ځي، نن د مونډا په چوک کې د هغې سره موږ د اظهار همدردۍ دپاره راوتي وو او د 5 اګست جلسه چې ده دا به هم کامیاب یو. خو د 5 اګست نه وروسته ته که زموږ لیډرشپ د عمران خان د ازادۍ دپاره څه ادا نه کړو موږ به د هغې خلاف راوځو احتجاج وکړو. یو جنوني ورکر دی چونکې سپین ږیری دی عاجزه دی خو بیا هم به هر حال دا دی چې د عمران خان صاحب سره
ډېر زیات محبت لري. د دې مخکې یوه ویډیو هم وایرل شوې وه، اوس راته دا ووایي چې خان صاحب کوم ناجایزه په جیل کې ګرفتار دی، د هغې د رهایي څه سبب نه جوړېږي. حکمرانانو ته څه پیغام ورکوي او د عوامو ته څه پیغام ورکوي نوجوانانو ته؟ یاره وروره ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسې په دې وخت کې راغلی. بخاصه ګرمي ده ډېره سیوا. زه د خلکو ډېره شکریه ادا کوم، الله دې له غټ اجر ورکړي. ولې چې د دې بدلې دی ول الله په دنیا مرګ په آخرت. بل زه مرګور ته دا تسلي ورکوم چې خان نن وخت کې کوم ظلم ورسره کېږي، کوم زیاتې ورسره کېږي، او دې ظالمانو مطلب دا یزید دومره ظلم نه وکړی لکه نن سبا چې دوه حکمرانان مطلب دا په عمران خان سره کوي. د دقه په حق کې مطلب دا خطر خلک راوتلي چې عمران خان یو نر سړی دی، یو بادر سړی دی، هغه په هر وخت کې د عدل خبره کوي، د انصاف خبره کوي، د عمر د خلافت خبره کوي، ظالم د ګریوان نه د خبرو د نیولو خبره کوي، د مظلوم په سر د لاس د ایښودلو خبره کوي. په دې وجه نه مطلب دا هغه د رول اف لا خبره کوي. مطلب دا او ټول دنیا ته پته راځي هغه څه کم ظلم کیږي. دا ظلم مطلب دا امریکا کې نه دی شوی، په روس کې نه دی شوی، برتانیا کې نه دی شوی. دغه ظلم لپاره دا خلک راوته دغه د خود استقبال کوي او ان شاء الله په 5 تاریخ چې کوم را روان دی په دې باندې په پیښور کې جلسه دا غینه مطلب دا لیډرشپ یو نه عمل مطلب د خلکو ته ورکي او دا غي د زادای لپاره ان شاء الله منګه هر قدم چوتو. دا راته وایي امیر صاحب چې اکثر د نوجوانان دا مایوس شوي دي او د خپل لیډرشپ نه دا غوښتنه کوي چې تاسو د خان صاحب په نوم باندې چې کوم ووټ اغستی وو هغه تاسو د هغې ووټ لاج ونه ساتو، تاسو د عمران خان د ازادۍ لپاره څه کردار ادا نه کړو. نو آیا په دې خبره کې څه حقیقت شته او ستا غوښتنه څه ده؟ بالکل زما هم دغه چې نوجوانان چې کومه غوښتنه کوي دا بالکل دا خبر صحیح ده. هغه په دې باندې ووټ ورکړل چې د خلک به د عمران خان د ازادۍ لپاره او دا کوشش کوي. مطلب دا په دې وجه مطلب دا خپل کو جاني مالی قرباني د ایمنه پیاله دایله چې کم تکلیفونه تیر کړي هغه په دې وجه تیر کړي دي. دایله په کار دي چې برپور په دې 5 تاریخ باندې مطلب دا دی یو ان فائنل اورډر وکړي دا غي لپاره مطلب دا ټول اډیاله تزان ورسو. آیا پر روان الیکشن کې به همدغه خلک سپورټ کوي کنه نور خلک به راوځي؟ نو ان شاء الله مطلب دا هغه به د منګ پارټي ته ګورو زمونږ ټول د سرګونو لري پی ټی او علاقه سي مطلب دا هغه که مطلب دا عبید دی، هغه که بشیر خان دی، هغه که مطلب دا زمونږ علي شاه خان دی، مطلب دا یا نور د ګوسم زمونږ مشران دي چې پارټي چاله ټیکټ ورکړي ان شاء الله موږ هغه به سولال دغه حمایت وکړو او هغه به ورستو. نو موږ به د عمران خان نظریه پالو کوو کنه موږ به شخصیت پالو؟ موږ د عمران خان نظریه د عمران خان نظریه باندې چې کوم سړی چلیږي من او ان پاغه باندې دغه کوي عمل درآمد کوي په کار ده چې موږ هغه خلک سپورټ بالکل دغه به موږ حمایت کوو پاغه نه قدم باندې سپورټ کوو. نه شخصیت باندې عمران خان چې کوم نظریه ده به سپورټ هغه به سپورټ کوو. صحیح شو. امیر صاحب خبرې تاسو واورېدې دلته په ګڼ شمېر باندې نوجوانان راجمع شوي دي او د علي خان صاحب کوم چې دغه نه روانه ده باجوړ ته به ځي د هغې مختصر غونډه کې دوره ده دلته په لږ شانتې سټی کوي او ان شاء الله د هغې نه وروسته به بیا به هغه ځي باجوړ ته. خو کوم ورکر چې تاسو ګورئ د موبایل په سترګه باندې دا ورکر مایوسه دی خو بهرحال ناامیده نه دی. د دې د خپل مشران نه دغه امید ساتي چې آیا موږ د کوم مقصد لپاره تاسو له ووټ درکړی کوم هم د سپورټ درکړی کوم قرباني درکړې وه تاسو د قربانۍ لاج وساتئ او د خان صاحب د رازدولو لپاره تاسو خپل د تن من او د دن د هر شي تاسو کوشش وکړئ چې دغه قرباني تاسو ورکړئ. که چېرته تاسو قرباني ورنکړه نو دا کم خلک چې تاسو ګورئ دا سټریټ مومنټ دی، دا خلک به بیا ستاسو خلاف راوځي او تاسو به چې کوم دی نو څنګه چې تاسو اقتدار ته رسولی شئ دغه شان به بیا تاسو د اقتدار نه واپس هم راګزاري.